باب د په بیان د ایمان په تقدیر باندې. د باب الایمان بالقدر مناسبت د کتاب الایمان سره سره کتاب الایمان سره مناسبت دا ده. کتاب الایمان کې ذکر د ایمان و په جمیع مومن به، او باب الایمان بالقدر دی باب کې هغه ایمان ذکر دی چې په یو مومن به وي چې هغه تقدیر الهی دی. گویا کې دا تخصیص بعد التعمیم دی، او دا تخصیص بعد التعمیم د اهتمام د وجه نه شوی دی چې دا مسله ډیره محتم بالشان ده. د باب الوسوسه سره ربط سره باب الوسوسه سره ربط دا دی چې شیطان تا ته وسوسه اچي په ایمانیاتو کې، نو اول وسوسه په تقدیر کې درته اچي. تقدیر کې سړي ته وسوسې راځي کړه، نو باب الایمان بالقدر ذکر کړه چې د ایمان بالقدر شان بستا دای ګوره وسوسو نه به بچ ساتي. یو شپږو مباحثو ته خیال کوئ. اول بحث معنا د قضا او قدر او د ایمان بالقدر تشریح. زمونږ ایمان بالقدر دی په تقدیر د دې مطلب څه شی. دویم بحث ازاله د شبهات په باب د تقدیر کې. دریم بحث تاریخ د انکار تقدیر، د تقدیر نه انکار د کمې زمانې نه شروع دی. څلورم بحث د تقدیر د عقیدې او د عبادو د افعالو متعلق بیان د مذاهبو. پنځم بحث فواید د عقیدې د تقدیر. او اقسام د تقدیر او دلائل د اهل سنت والجماعت په مسله د تقدیر کې. اول بحث د قضا او قدر معنا او د ایمان بالقدر تشریح. قدر د دال په فتحه یا سکون سره، قدر یا قدر لغوي معنا د اندازه کول، او د قضا لغوي معنا فیصله کول. په اصطلاح د شریعت کې د الله تعالی حکم کلی اجمالی ازلی ته قضا وای، او د دې حکم کلی د جزئیات او تفصیلات ته قدر وای. په پوه شئ لکانو، د الله تعالی حکم کلی اجمالی ازلی ته قضا وای، او د دې حکم کلی د جزئیات او تفصیل ته قدر وای. ذکر الله تعالی وای انا کل شیء خلقناه بقدر. هر شی مونږه پیدا کړی دی تقدیر سره. بعض عالمان وای نه، قضا او قدر دواړه لفظین مترادفین دي. د ایمان بالقدر مطلب څه شی دی؟ د ایمان بالقدر مطلب دا دی چې پوخ یقین او اعتقاد ولري چې په دنیا کې څه کیږي د الله تعالی د علم محیط ذاتی او قدرت کامله نه بهر نه دي، او پر ټول امورو الله تعالی قبل الوقوع عالم دی. لا واقع شوي نه خو خدای په عالم دی په علم ازلی سره. دا د ایمان بالقدر مطلب شو. دویم بحث د تقدیر باره کې د یو څو شبهاتو ازاله. تقدیر ګورئ، خدای فرمایي انا کل شیء خلقناه بقدر. د تقدیر باره کې د عامه خبره ده. د غذا باره کې، د رزق باره کې هم خدای تقدیر فیصله کړې ده. الله بیان کوي کنه وقدر فيها اقواتها، اندازه کړي دي په دې کې الله تعالی قوت د وخت تیرولو اسباب. د مرګ د تقدیر باره کې خدای وایي نحن قدرنا بینکم الموت، مونږ مقرر کړی دی، مقدر کړی دی د دې په منځ کې مرګ.
اوله شبهه یو سړی به اعتراض وکړي چې د تقدیر په صورت کې انسان مجبوری محض دی، لہذا سزا او جزا ورکول نه دي پکار. څنګه مجبوری محض دی؟ تقدیر کې دي چې دی به مونځ کوي د ماسپښین، نو د پلار به مخالفت وکړي، مخالفت کوي خو تقدیر کې مخالفت راځي که تقدیر کې دي چې زید به راپاسېږي او عمر به وجل کېږي، نو دته سزا ولې ورکول کېږي؟ هسې هم تقدیر کې لیکلي که نه. تاسو په دې سوال باندې پوه شئ؟ تاسو به جواب وکړئ الله تعالی انسان ته کسب او اختیار ورکړی دی، مؤاخذه په کسب او اختیار ده او په خواهش پوره کولو ده. ده خو پکې کسب او اختیار استعمال کړی که نه دی استعمال کړی؟ دویم اعتراض به دا وارد شي د تقدیر په صورت کې په انسان کې سستی راځي. څوک به د کور نه نه وځي دی یخنۍ کې وایي تقدیر کې مې که علم لیکلی یاسې به هم کور له راپسې راځي، او څوک به کاروبار له نه ځي که تقدیر کې مالداري لیکلي یاسې به هم مالداره کېږم. نو داسې ده که نه ده؟ انسان کې سستی پیدا کېږي. دا دویم اعتراض دی. جواب قرآن او حدیث کې د اسباب اختیارولو ډېر تاکید راغلی دی. مثلا مرض باره کې د علاج تاکید راغلی دی، د رزق باره کې د کاروبار، د جنگ باره کې د اسلحې. نو د سستۍ څه سوال نه پیدا کېږي شریعت کې چې څوک د سستي وکړي، هغه به د شریعت مخالف وي چې سستي کوي. دریم اعتراض معاصي هم په قضا الهي سره دي، ګناه ته کې هغې کې هم قضا شته که نشته، او رضا بالقضا لازم ده، نو رضا بالمعصیت هم لازم ده. او تاسو کتابونو کې دا ویلی دي چې رضا بالمعصیت معصیت دی او رضا بالکفر کفر دی. تاسو به جواب وکئ معاصي قضا نه ده بلکې مقضي ده، مقضي. رضا بالقضا لازم ده، رضا بالمقضي خو لازم نه ده. قضا خو علم بالمعصیت دی، یو علم بالمعصیت دی، یو پیل د معصیت دی. پیل د معصیت مقضي ده او علم بالمعصیت قضا ده. په دې خبرو تاسو نه پوهېږئ. دریم بحث تاریخ د انکار تقدیر. د خلافت راشده نه بعد بصره کې یو سړی پیدا شو، د هغه نوم دی معبد جهني. هغه د تقدیر نه انکار وکړو. هغه به ویلې الامر انفن، خبرې به سمدستي دي ټکاټک، مخکې نقشه نشته. پې پوه شئ؟ مخکې څه شته نه، بس څه واقع شو هغه به کېږي. او د وقوع د حوادثو نه وړاندې الله تعالی ته علم بالحوادث نشته. دا د معبد جهني رایه وه. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمه الله وایي دا عقیده د مجوسو د یو سړي نه د خلافت راشده نه بعد راخیستې وه. دا د مجوسو عقیده ده. ښه، د مسلم شریف کتاب الایمان په شروع کې د یحیی بن یعمر او حمید ابن عبدالرحمن روایت دی چې دواړو د حج په موقع عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته د معبد جهني د کردار ذکر وکړو. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر غوسه شو. دوی ته وویل چې هغه ته ووایه که د احد د غر عمره سره زر هم خرڅ کړي د دې عقیدې سره نه قبلیږي، ځکه دا د کفر عقیده ده، انکار تقدیر. څلورم بحث د تقدیر د عقیدې او د افعالو د عبادو متعلق بیان د مذاهبو. د بندګانو کارونه افعال اختیاریه د بندګانو چې کېږي د دې متعلق درې مذاهب. اول مذهب د جبریه، جهمیه، مرجئه دی. جبریه، جهمیه، مرجئه. هغه وایي انسان مجبور محض دی، نه د خپلو افعال اختیاریه او خالق دی او نه کاسب. او کارونه حرکات د ده داسې دي لکه حرکات د مرتعش د ګوزني، د ده پکې او حرکات د داسې دي لکه د ونې د پاڼې چې څنګه خوځېږي، د ونې پکې اختیار شته، د ده پکې اختیار نشته. دا د کفر عقیده ده. ښه، قرآن کې الله
فرمای من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر اختیار یې ورکړی که نه انا اعتدنا للظالمین نارا. دویم مسلک د معتزلو قدریو او شیعو دی. هغوی وایي بنده د خپل افعال اختیاریو خالق دی. دریم معتدل مسلک د اهل سنت والجماعت. اهل سنت والجماعت وایي انسان د خپل افعال اختیاریو خالق نه دی بلکې کاسب دی. خالق الله تعالی دی او کاسب بنده دی. تاسو په دې درې مذهبونو پوه شئ. که زمونږ دلایل څه دي؟ پنځم بحث د جبریه و معتزله و تردید. اول دلیل د قرآن کریم آیت دی په اختیار د عبد کې فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. د دې آیت کریمه نه اختیار د عبد معلوم شو او جبریه و معتزله او جهمیه هغوی بنده ته د اختیار قایله نه دي نه د دې آیت مخالفت شو. دویم دلیل فمن شاء اتخذ الی ربی سبیلا. چا چې خوښه یې د الله سره رب سره د لاره ونیسي نو د لارې نیولو یعنی د نیکی کولو اختیار ورته خدای ورکه که. دریم دلیل ولو شاء ربک لآمن من فی الارض جمیعا. که چېرته د خدای خوښه وی په ځمکه کې چې څوک دي ټوله به ایمان راوړی وی لیکن ځمکې خلکو ټولو ایمان نه دی راوړی. ولې؟ ځکه مشیت الهي نشته. پې پوه شئ. نو دلته لو شاء ربک دا مقدم دی لآمن من فی الارض جمیعا دا تعالی دی او دا قیاس استثنایی رفی دی. استثناء د نقیض د تعالی نه نتیجه نقیض د مقدم. که چېرته د خدای مشیت وی نو په دې ځمکې ټولو خلکو به ایمان راوړی لیکن د ځمکې ټولو خلکو ایمان نه دی راوړی. ولې؟ ځکه مشیت الهي ورسره شامل حال نه دی. نو محل د استشهاد لآمن من فی الارض دی. پې پوه شئ. نو من فی الارض انسانان دی هغوی ته د ایمان نسبت وکړو نو معلومه شوه چې هغوی ایمان په راوړو کې خپل اختیار شته که نه. دویم دلیل زمونږ بداحت دی چې د انسان سره اختیار شته. بداحت عقل نه لوی دلیل بل شته. دا بداهي خبره ده. ستا لاس هم خوځېږي او چې څوک پالج وهلی پالجي د هغه لاس هم خوځېږي داسې. بداحت عقل دا وایي چې ستا لاس خوځېدل اختیاري دی او د هغه لاس خوځېدل غیر. اوس پې پوه شئ. نو ستا اختیار راغی که نه. دریم دلیل زمونږ وجدان دی. وجدان دا دی چې ستا دشمن له غوسه راځي او بره در باندې لرګی را پرېوځي او په دې سټ کې پې ولګېږي او خوږ شي نو لرګي له دې غوسه نه راځي که نه. لرګي له دې غوسه راځي ځکه پوهېږي چې دې لرګي ته اختیار نشته که نه او انسان ته اختیار شته که نه. پې پوه شئ که نه. څلورم نمبر فطرت. د هر چا فطرت په دې دال دی چې اختیار شته. لرګی راواخلې اوښ پې ووهي اوښ نو اوښ تا له غوسه کېږي که لرګي له انسان ته غوسه کېږي که نه. ځکه په اوښ هم پوه دی چې د انسان اختیار شته د لرګي اختیار نشته. تاسو خیال کړی که نه هم دی کړی د مچیو ګبیني او بس کاڼی ور وغورځوي یا لرګي باندې داسې ووهې. ورکوټي والي کې هم دا کارونه کړي که نه هم دي کړي. نو بیا مچۍ چا پسې منډې وهي؟ تا پسې که لرګي پسې. ځکه مچۍ پوهېږي چې د اختیار دی د لرګی خو غیر اختیاري شی دی مجبوري محض دی. اوس پې پوه شئ که نه شئ پوهی. نو ګورئ د الله تعالی کتاب. دویم نمبر بداحت عقل. دریم نمبر وجدان. څلورم نمبر فطرت. دا ټول په دې دلیل او ګواه دي چې انسان سره اختیار شته مجبوري محض نه دی.
دویم د معتزله او تردید، دا خو د جبریه او تردید شي. پې پوه شئ. دا بعضې خلک د تبلیغانو باندې بد رد وایي چې دوی خدای نه د کېدو یقین، بنده نه د نه کېدو یقین. تبلیغان ټولې خبرې صحیح دي او دا ډېره صحیح ده. معنا دا ده چې خدای د څه شي اراده وکړي د هغې کار کېدل یقیني دي، ځکه د خدای اراده او مراد په منځ کې مخالفت نه راځي که او بنده چې د څه شي اراده وکړي د هغه کار کېدل یقیني نه دي. کېدی شي خدای پاک څه حادثه پېښه کړي د مراد پوره نه شي. دا ښه خبره ده که بده ده؟ هغې د خدای بدي لویي بیانوي، د الله عظمت بیانوي او په دې خلکو د خدای عظمت ښه نه لګېږي. قسم دی ګورئ، د خدای لویي پې بده لګېږي، د خدای لویي بیانوي. زما ښایسته خبره ده. ښه د معتزله او تردید. معتزله وایي بنده د خپل افعال اختیاریه او خالق دی. اول دلیل قرآن کریم کې الله فرمایي الا له الخلق والامر، خبردار صرف الله لره خلق او امر دی. خلق تخلیق د کائنات تو صرف او صرف د الله دی، حصر دی کنه، ځکه تقدیم دی د ما حقه التاخیر کنه، خبر مقدم دی له کنه. پې پوه شئ. نو خلق صرف د چا کار دی؟ الله. خلق د بل چا کار نه دی. دویم الا یعلم من خلق، خلق کې دلته مفعول حذف دی. الا یعلم من خلق کل شیء، خلق خو متعدی دی کنه، مفعول ورسره د نازل څه په منزله د لازمی او مفعول پرې ښودلی شي د عموم د وجې نه. څه د وجې نه؟ دریم والله خلقکم وما تعملون، خدای تاسو هم پیدا کړي، هغه څه چې تاسو کوئ هغه هم پیدا کړي. زموږ افعال اختیاریه موږ کوو، هم خدای پیدا کړي. قرآن دی. څلورم دلیل ذالکم الله ربکم خالق کل شیء، خالق د هر شي خالق دی. که یو شی موږ پیدا کو نو بیا الله تعالی د هر شي خالق نشي. پې پوه نه شي. کل شیء کنه استغراق دی کنه، استغراق حقیقي دی. پنځم دلیل وربک یخلق ما یشاء و یختار، الله تعالی پیدا کوي هغه څه چې خوښه شي. تاسې پې پوه شئ. او بل ځای کې الله وایي افمن یخلق کمن لا یخلق. نو مدار د الوهیت او د استحقاق د عبادت دپاره څه ذکر کړه؟ خلق، چې الله تعالی متصف په تخلیق سره دی، خالق دی، بل څوک خالق نشته. اوس پې پوه شئ. ښه شپږم بحث د عقیدې د تقدیر فواید څه دي؟ د تقدیر د عقیدې ډېرې فایدې دي. اول زیادت اعتقاد، یعنی د لوح محفوظ د نقشې مطابق کارونه په عالم کې پرشتي وګوري نو عقیده یې نوره مضبوطه شي. دویم معرفت مرتبه، ملائکې لوح محفوظ ته وګوري د هر چا اندازه ورته ولګېږي چې دا داسې دی دا داسې دی، نو قابل مدح او قابل ذم خلک ورته معلوم شي. درېیمه پیدا صبر، یعنی د مصیبت په وخت کې انسان شکسته دل کیږي نه، بلکې د الله تعالی فیصله یې ګڼي او زړه یې مضبوط شي او صبر پکې پیدا شي. بس د خدای کارونه دي، مړی اوسي خلک ورته څه وایي؟ بس د الله کارونه دي، هغه د زړه بس مطمئن شي بس د الله فیصله ده. نو که تقدیر نه وی بیا دې ورته داسې ویلی شو چې د الله فیصله ده. څلورم شکر، بنده کې شکر پیدا شي، یعنی د تقدیر په منلو سره انسان په کمال نه مغروره کیږي بلکې عطیه خداوندی ګڼي او شکر کوي. الله تعالی فرمایي لکي لا تعصوا على ما فاتکم ولا تفرحوا على ما اتاکم، چې خدای څه درکړي چې په دې تاسو مست نشئ. پنځم پیدا شجاعت، بہادری بنده کې پیدا شي، انسان د مرګ نه بې خوفه شي، جوانمردي او همت او شجاعت پکې پیدا شي. دا عقیده شي چې ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، دا عقیده پیدا شي چې لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، الله موږ له چې څه مقرر کړي هغه به کېږي. نو چې دا چا عقیده یا خفه کېږي هغه بزدله کېږي. مونږ خو ځکه بزدله کېږو چې دغه شي کې عقیده کمزورې ده که
عقیده هم کمزورې ده. شپږم تدبیر، یعنی د تقدیر معتقد انسان د ظاهري اسبابو د کمزورۍ په لیدلو سره زړه تنګی کېږي نه چې مړه دا څه کي په دې اسباب باندې کوئی سم نه کېږي، بلکې اسباب استعمالی چې د خدای او د رسول حکم دی، نور اسباب یې سم نشي کولی. کارونه الله کوي، د اسبابو کې خدای برکت اچوي. بیا به اسباب ډېر کمزوري، الله تعالی به فیصله وکړي د تقدیر، ځکه تقدیر کې لیکل سوي دي که نه. نو تدبیر سره استعمال کی. او چې څوک د تقدیر عقیدتمند نه عقیده یې نه نو هغه تدبیر کمزوری وي. هغه به اول څه کوي؟ مضبوط تدبیرونه به پیدا کوي او تدبیر او اسباب به پیدا کوي او اسباب به بیا یا کامیاب شي یا به ناکام شي. په پوه نشئ؟ تاسو ما په دې خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ څوک چې د امریکې سره جنګ کوي چې تقدیر باندې یقیني، نو هغه بیا څه کوي؟ په بوتلو ورسره جنگ شروع کی، په زړو زړو کلاشینکوفونو باندې شروع کی او آخري فیصله څه وشي؟ خدای په ویې ګټي، امریکا را نسکوره کړي، خپو کې وغورځېده که نه. چې چا په تقدیر یقین نه وي، تدبیر باندې سوچ هغه وایي چې امریکې داسې وسله پیدا کول پکار دي چې جهازونه را وغورځوو، بیا به ورسره مقابله کوو. او ایټم بم پکار دی د امریکې سره، چې ایټم بم د امریکې مقابله ونه کړي په دې اسبابو باندې نه کېږي. او دا وایي که نه چې بس ولا تلقوا بیدیکم الی التهلکه. تاسې به پوه شئ چې عقیده کمزوري نو بیا به داسې خبرې بیا په اسبابو باندې په یو کلاشنکوف یا په ورکوټي څیزونو باندې بیا د چا یقین جوړېږي. بیا وایي دا یقین خو په الله باندې کې، خو اسباب اسباب به درته کمزوري هغه یې سم نشي کولی. اقسام د تدبیر. تدبیر دوه قسمه دی، یو تدبیر اقسام د تقدیر. تقدیر دوه قسمه دی، یو مبرم دی او یو معلق. مبرم هغه دی چې قطعي طور فیصله وي، د تغییر او تبدیل احتمال پکې نه وي. او معلق هغه دی چې یو کار پورې تړل شوی، مثلا پلانکې سړی دی که د والدینو خدمت یې وکړو 80 کاله عمر به، او که د والدینو خدمت یې ونه کړو 80 کاله به عمر. په الحقیقت تقدیر معلق د علم الهي په اعتبار سره مبرم دی، خدای ته خو پته ده چې کوي او 80 کاله به عمر. پې پوه شئ؟ دا تعلیق، دا معلق کېدل او مبرم کېدل دا په اعتبار د لوح محفوظ سره دي، په اعتبار د علم الهي سره نه دي. ګورئ، په اعتبار د علم الهي سره قطعي فیصله ده. تاسې پې پوه شئ؟ الله تعالی فرمایي یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. او حدیث شریف کې راغلی دی لا يرد القضاء الا الدعاء. فیصله نه بدلیږي مګر په څه بدلیږي؟ په دعا بدلیږي. هلته خدای ته خو پته درسه که نه. د تقدیر باره کې د علي رضی الله عنه نه چا تپوس وشو چې تقدیر څه شی دی؟ هغه ورته وایي طریق مظلم لا تسلکه. تیاره لاره ده، ګوره په تقدیر په دې لاره لاړ نشي چاته. معنا داره چې دې کې بحث مباحثې به نه کې. بیا ترې تپوس وشو، بیا یې فرمایل بحر عمیق لا تلجه. یو جوور دریاب دی، ګوره ورننه نوځي غرق به شي پکې. بیا ترې تپوس وشو، بیا یې فرمایل ستر الله قد خفیا علیک فلا تفتشه. د الله د طرفه یوه پرده ده او خدای په تا پټه کړې ده، ګوره دا ونه لټې، د دې لټون به نه کړي. تاسو په دې خبره پوه شئ؟ بعد د تقدیر باره کې موږ له داسې ایمان او پکار دی او عقیده چې قبل الوقوع څومره حوادث په دې دنیا کې راځي خدای په هغې خبردار، او د الله تعالی د علم کلی ازلی مطابق کیږي. د الله تعالی د علم محیط نه یوه خبره هم بهر نه ده چې څه کیږي قبل الوقوع په خدای عالم دی. بس داسې عقیده موږ لره پکار دي. الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قال وكان عرشه على الماء. عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي كتب الله مقادير الخلق، خدای مقرر کړي دي تقدیرونه د خلایق او د مخلوقات تقدیرونه مخکې د دې نه چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي ب50,000 سنه 50,000 کاله مخکې. قال وکان عرشه علی الماء، د خدای عرش په دغه وخت کې په اوبو باندې و. د الله تعالی عرش په دې وخت کې په څه؟ یعنی
د الله تعالی د عرش او د اوبو په منځ کې فاصله نه وه، دا مطلب دی ښه. یا دا نور کائنات خدای نو پیدا کړي، دا مطلب دی. دی حدیث شریف ته تاسو لږ متوجه شئ. اول خدا چې دی حدیث شریف کې د کتبه لفظ راغی. کتبه خدای لیکلی دي. د لیکلو معنا دا ده چې خدای امر کړی دی په کتابت ته هغې باندې، نسبت غیر ما هو له ته دی، دا مجاز عقلي دی ښه، ځکه الله ورته امر کړی دی که شان ورشاه کشمیری رحمه الله فرمایي د کتبه معنا د عینه، مقرر کړی دی خدای تعالی مقادیر الخلق، او دلیل دا دی مقرر کړی دی الله تعالی کتب علیکم الصیام. کتب هلته په معنا د څه سره دی؟ مقررتیا سره. دلته هم په معنا د مقررتیا سره. مقادیر جمع د مقدار ده. مقدار څه ته وایي؟ اندازې ته. دوه قسمه وختونه دي، یو هغه وختونه چې د یو کار دپاره معلومي، یو هغه وختونه دي چې وختي خو کار پکې نه یا وي یا نه مقرر نه. وقت عام زمانې ته وایي او مقدار هغې زمانې ته وایي چې یو کار دپاره مقرري. تاسو په دې پوه شئ که نه شئ پوه؟ جمع د مقدار د تقدیر په معنا دی. قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنه، 50,000 کاله. تاسو باندې باید اعتراض وارد شي چې فلاسفه خو وایي چې مقدار د حرکت د فلک الافلاک ته زمانه وایي، و چې اسمانونه نه و افلاک نه و، نو تحدید د 50,000 سنتین څنګه وشو؟ سوال باندې پوه. تاسو به څو جوابونه وکئ. اول جواب، تحدید مقصود نه دی بلکې طول مدت مقصود دی. یعنی د اسمانونو د ځمکو نه ډېره زمانه مخکې خدای د ډېر خلکو اندازې لیکلي دي، دا مطلب دی. د 50,000 کاله نه مراد ډېره اوږده زمانه ده. دویم جواب، دا تحدید د عرش فلک اعظم د حرکت په اعتبار سره بیان شوی دی، نه د فلک الافلاک په اعتبار سره. او عرش خو موجود وکنه وکان عرشو علی الماء. دا 50,000 کالو مقدار د څه د حرکت نه معلوم شو؟ د فلک الافلاک د حرکت نه، بلکې فلک اعظم د حرکت نه چې عرش دی. دا دو جواب. دریم جواب، د 50,000 سنتین نه مراد عدد تخمینی دی. یعنی که اسمان موجود وی، افلاک موجود وی، نو دومره زمانه وا چې 50,000 کاله پکې جوړېدل. پوه شئ؟ تاسو په دې پوه شئ؟ حافظ ابن القیم رحمه الله فرمایي د تقدیر 15 مراتب دي. اوله مرتبه هغه ده چې د ځمکې او اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې لیکل شوي. دویمه مرتبه د ځمکې او اسمان د پیدایش نه بعد او د ذریت آدم د پیدایش نه مخکې لیکل شوي چې د حدیث د میثاق نه معلومیږي. درېیمه مرتبه هغه ده چې د مور په خېټه کې لیکل شوي. څلورمه مرتبه هغه ده چې د شب قدر کې هر کال لیکل کیږي چې تقدیر حولي ورته وایي. پنځمه مرتبه تقدیر یومي چې هر ورځ لیکل کیږي، سار کې چې دی به دې ورځ کې څه کوي، ملایکو ته ورکول کیږي که نه، کل یوم هو فی شأن. پې پوه شئ؟ وکان عرشو علی الماء، دا خدای عرش په اوبو د اسمانونو او د ځمکو نه مخکې. تاسې په دې پوه شئ؟ او اوبه په باد په شا وې او باد په قدرت الهي باندې و. دا دلالت کوي په دې باندې چې اوبه او عرش د اسمانونو نه مخکې پیدا شوي دي. اول مخلوق څه شی دی؟ خدای اول څه پیدا کړي دي؟ حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری کې وایي روایت په دې باره کې مختلف دي چې اول المخلوقات څه شی. دا به تر وروسته بیا ووایم. بعضې وایي چې اول نور دی چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته پیدا شوی دی، بیا اوبه دي او بیا عرش دی. مسلم شریف د روایت هم دا معلومیږي. سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمه الله مرقات کې دا قول غوره کړی دی. تاسو په دې پوه شئ که نه شئ؟ وکان عرشو علی الماء، دا معنا ده چې د عرش او د اوبو په منځ کې بل څه حایل نه و. الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. هر شی په تقدیر الهی دی. كل شيء بتقدير إلهي حتى العجز والكيس، یا حتى العجز والكيس.
تر دې پوري چې عجز او زیرکتیا هوښیاري او عاجزي دا هم د خدای په تقدیر دی. د حدیث مطلب دا دی چې د قضا او قدر د احاطې نه هیڅ شی هم بهر نه دی. عاجزي او هوښیاري دا ټول د خدای په تقدیر کې دي. د صفاتو د انسان تعلق هم د تقدیر سره دی. یعنی تقدیر د جنت او دوزخ پورې مه منحصر کوئ، ټول څیزونه پکې راځي. د انسانی حیات په ټولو شعبو تقدیر حاوی دی. حتی العجز والکیس، حتی عاطفه ده، العجز والکیس مرفوع دي، عطف دی په کل باندې، کل شیئن باندې، او مجرور دی بنا دی په دې چې عطف شي په شیئن باندې، یا مرفوع دی بنا بر ابتدایت. اے حتی العجز والکیس کائنان بقدر الله کذالک. تاسو باندې باید اعتراض وارد شي چې مقصود د حدیث شریف احاطه ده، چې تقدیر په هر څه محیط دی، نو بیا خو ضدین ذکر کول پکارو. عجز او کیس دا خو ضدین نه دي کنه. د عجز ضد خو قدرت دی، او د کیس ضد غباوت او بلادت دی. تاسو په دې خبر باندې پوه شئ؟ تاسو به جواب وکئ. کیس او عجز ضدین دي، ځکه د کیس نه مراد قوت عقلیه دی او د عجز نه مراد قوت عملیه دی، او دواړه قوتونه ضد دي. دویم جواب احد الضدین ذکر کړ، دویم ترنه خود به خود معلومیږي. نو معنا به داسې شي حتی العجز والقدرة والکیس والغباوة، هغه هم پکې ذکر دي. الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى عند ربهما فحج ادم وموسى قال موسى انت ادم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته واسكنك في جنته ثم اهبط الناس بخطيئتك الى الارض قال ادم انت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه واعطاك الالواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى ب40 عاما. قال آدم فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال نعم. قال فتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني ب40 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. دا ابو هريره رضی الله عنه دې حدیث ته متوجه شئ. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي احتج آدم و موسی، خبر واړولې آدم او موسی علیہ السلام. احتج معنا طلب كل منهما الحجة على صاحبي، هر یو د بل نه چې کوم دی حجت وغوښته، دلیل. دا احتجاج آدم علیہ السلام او موسی علیہ السلام کم ځای کې کړی و؟ عند ربهما، د رب د وړاندې، یا خدا روحانی و په عالم غیب کی، او د دې تایید عند ربهما ده، معنا بداسي عند تجلیه تعالی علیهما، خدای په دې دواړو تجلی وکړه. او دام کې دی شي چې دا احتجاج د دواړو جسمانی و، خدای پاک دواړه را ژوندي کړه، یا آدم علیه السلام د موسی علیه السلام په زمانه کې را ژوندی کړی و، او دواړه جمع کړل په حظائر القدس کې، لکه په حدیث د اسراء کې چې راغلی دي. فحج آدم و موسی، آدم علیہ السلام په موسی علیہ السلام باندې په دلیل غالب شو. قال موسی، موسی علیہ السلام ورته انت آدم، ته خو آدمی، الذي هغه خلقک الله چې خدای پیدا کړی بیدی په خپل قدرت کامله سره، ونفخ پوکلی دی پیک پتا من روحه د روح ددنه، واسجد لک او په سجده کړي دي تا ته ملائکته ملائکې ده، واسکنک اوسېدلې در کړي تا ته په جنتي په جنت ده کې، خدای څومره عزت در کړی. ثم احبطت الناس بخطیئتک الی الارض، بیا تا را کوز کړه دا خلک په لغزش د ستا ځمکې ته، ستا د لغزش د وجې نه دا خلک دغه راغلي که نه ځمکې. یو روایت کې دا انت الذي اشقیتنا، تا مونږ سپیره کړي یو، نیازبین بچی و که نه. بخطیئتک، خطا نه مراد لغزش دی، ګناه د پاره اراده و عزم شرط دی. او آدم علیہ السلام نه چې کم کار وشو هغې کې عزم نه و، دلیل څه دی؟ په نسیه
ولم نجد له عزما. قال آدم علیہ السلام ورته وی انت موسی ته موسی الذي هغه استفاک الله چې خدای خوښ کړی به رسالتي په پیغامونو دده و بکلامي په خبرو واعطاک الالواح تا ته تورات تختې درکړي پیها تبیان کل شی د هر څیز بیان دی پکې وقربک تی ځان له نږدې کړی نجیه مناجیه خبرې کوونکې فبکم وجدت الله فبکم وجدت الله ممیز محذوب دی فبکم زمانا یا فبأي زمان وجدت الله وجدت الله معنا علمت الله پس څومره زمانه وجدت الله ته پوه شوې چې الله تعالی کتبت تورات لیکلی دی قبل ان اخلق مخکې د دې نه چې زه پیدا شم زما د پیدایش نه څو کاله مخکې خدای تورات لیکلی و. قال موسی علیه السلام ورته 40 عاما په 40 کالو کې 40 کاله مخکې. قال آدم علیه السلام ورته هل وجدت فی آیت بیا موتی دی په دې تورات کې وعصا آدم ربه په غوا دا پکې شته که نشته؟ قال موسی علیه السلام ورته نعم ولې نه؟ قال آدم علیه السلام ورته فتلومني ایا ته ما ملامته کې علا په دې خبره انا عملت عملا چې ما داسې کار کړی کتبه الله علیه چې الله ما ته لیکلی و ان اعمله چې زه به کوم قبل ان یخلقني مخکې د دې نه چې زه پیدا شم 40 سنه 40 کاله زما د پیدایش نه 40 کاله مخکې خدای فیصله کړې ده نو ته په هغه کار ما ملامته کې. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام فرمایل فحج آدم موسی نو غالب شو آدم علیه السلام په موسی علیه السلام. پې پوه شئ آدم علیه السلام په چا غالب شو؟ دیجی پر پوه شئ. اوس په تاسو اعتراض وارد شي چې آدم علیه السلام خو په تقدیر استدلال وکړو او په تقدیر استدلال خو صحیح نه دی ځکه یو سړی راپاسېږي او قتل وکړي او ته ورته ګوره سخت کار دی وکړو او یا جج ته پیش شي جج ورته وایي ولې دی داسې کړی دی ورته وایي به تقدیر کې داسې لیکلي نو زما څه ګناه ای پرېږدي پرېښودو قابل دی. دلته خو آدم علیه السلام استدلال به تقدیر وکړه که نه او نبی علیه السلام وایي په حج آدم موسی. تاسو پې پوه شئ تاسو به جواب وکئ د موسی علیه السلام ملامتیا د عالم اسباب نه د وتلو نه بعد عالم ارواح کې وه. آدم علیه السلام په عالم ارواح کې ملامته کوه. عالم ارواح داسې ځای دی هغه د ملامتیا ځای نه دی د دې عالم ناسم وتی نو بیا یې ولې ملامته کوه؟ نو په حج آدم علی موسی تاسې ځکه نسبت د غلبې آدم علیه السلام ته وکړو. دویمه وجه دا ده چې په داسې لغزشي ملامته کو چې د هغه پکې اراده هم نه وه او بیا خدای ورته ماپم کو خدای ماپم کې او بیا ورته وایي تا ګوره داسې کار کړی دی نو ځکه الله تعالی د غلبې نسبت رسول الله وسلم آدم علیه السلام ته تعدبا وکړو. دې چې پر پوه شئ. درېیمه دا ده چې آدم علیه السلام دا جواب دې د وجې نه دی ورکړی چې استدلال یې په تقدیر کړی بلکې خاصر د موسی علیه السلام د خاموشه کولو دپاره دا کار کړی. بس موسی علیه السلام یې پې خاموشه کو او نور د عالمي ارواح معامله وه د عالم اجساد معامله خو نه وه د عالم دنیا که نه. تاسې پې پوه شئ. دویم اعتراض به دا وارد شي په حج آدم موسی دا خو 2 کرته ذکر شو. اول حدیث په اول کې احتج آدم و موسی عند ربهما فحج آدم موسی او دلته بیا وایي په حج آدم موسی دا 2 کرته ولې وایي؟ جواب علامه طیبي وایي اولنی په حج آدم موسی دا د دعوې د تحریر دپاره دی او دا دویم په حج آدم موسی دا د نتیجې دپاره دی. څه دپاره؟ د نتیجې دپاره. نو اولنی پا د عطب دپاره ده او دا وروستی پا چې کومه ده دا د نتیجې پا ده. فالعالم حادثن کومه فا چې کومه ده پې پوه نسئ بس.